الحمدلله من ټول مسلمانان یو او دا الله د طرف نه فرض کړی شوی عبادت مونږ کو او په هر مانځ کې د الله پاک نه سوال کو چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله مونږ ته نیغه لار وښیه او دا کومه لار نیغه چې دې راته ښولې ده نو په دې همیشه روان وساته قائم دائم په دې لارم وساته او د دې نیغې لارې نه اخوا دېخوا کوم مه هر مسلمان مانځه کې اهدنا الصراط المستقیم وی دا یو درخواست دی او دا درخواست الله پاک قبول کړی دی او دا ټول قرآن شریف د دغه درخواست په جواب کې الله پاک را لېږلی دی چې بنده ته هدایت غواړې نو دا قرآن مې در لېږلی دی او دې کې هدایت دی بس دا ګورو په دې عمل کوه نو ته په هدایت یې الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه دا هغه عظیم الشان کتاب دی چې په دې کې هیڅ شک شبه نشته دی د دې په حقانیت کې شک شبه نشته دی هدی للمتقین دې کې هدایت دی متقیانو دپاره څوک چې ځان نه متقي جوړول غواړي نو هغه دې په دې کتاب باندې عمل شروع کړي بس دی به متقي شي او چې په دې کتاب باندې عمل نه کوي نو که ته هر څومره دعوې کوې نو ته بیا متقي نه یې نو الله دې ټول مسلمانان متقیان کی په صحیح معنو کې تقوا پرهیزګارۍ ته وایي چې ته پرهیز کې کم څیزونه چې مریض له ښه نه وي او ډاکټر ورته وایي دا ستا لپاره نقصاني دی دې نه پرهیز کوه نو دغه مریض چې هوښیاري نو د ډاکټر په وینا عمل کوي او هغه څیزونو ته نه نږدې کېږي کم باندې چې د مرض زیاتېږي یا دی پې هلاکېږي بس دغه پرهیزګاري ده او دغه ته تقوا وایي خلاف ورزي د بنده نه په دې کېږي چې دی د خپلې خېټې ته وګوري چې یاره دا به په څه مړومه خپله خېټه او د بچو خېټه وس مې دونه نشته آمدن مې کم دی او خرچونه زیات غوستی شي نو دا به څنګه برابرومه نو په دې فکر کې شي نو بیا جایز او ناجایز نه ګوري او خپله خېټه او د بچو خېټه برابرول غواړي نو د قرآن پاک کې الله ځای په ځای د رزق ذمواري اخیستې ده وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها پزمکه هیڅ یو جاندار نشتا مگر دا غي رزق په الله دی علی الله رزقها رزق په الله دی بس دغه یقین چې بندو کې چې زما روزي زما د بچو روزي دا په الله ده نو د سره به ډېر سوچونه فکرونه نه وي د هندوستان کې پخوا زمانه کې یو ځل یو ډېر لوی قات راغلی غله نه پیدا کېدله او ټول خلک ډېر زیات حیران او پریشان څه به کېږي د خوراک دپاره یو سړی په بازار کې روان دی خوشحالی کې دی هیڅ د غم آثار په ښکاري نه او نور ټول خلک غمجن دي یو بل سړی ورغی د مټې ونیوې ته دې ټول خلکو ته ګورې نه ټول غمجن دي قات دی او تا سره د دې قات پروا نشته دی تا باندې اړو د غم او د خفقان علامې ښکاري نه هسې په مستی کې رواني ناغه ته که قات ویني وی د زما پیسو
زه یو غلام یم او زما نیک سره دومره خمبې ډکې پرتې دي چې زما تصور کې نه راځي چې هغه به د 40 کاله کې خلاص شي. دومره غلې پرتې دي نیک سره مې، زه د هغه غلام یم نو زما نیک سره خمبې ډکې پرتې دي، غلې ورسره شته. نو که قاطي په چا به وي نو زه په قات څه کومه؟ نو ګوره دا یو غلام دی او د ده په خپل نیک باندې دونه یقین دی چې زما د نیک ګدامونه ډک دي، خمبې یې ډکې دي، نو دی د رزق پروا نه کوي. وایي که قات وي نو په چا غریب به وي نو زما پیسو. یو غلام په خپل بنده نیک باندې یقین کوي، مطمئن دی. نو موږ د الله غلامان یو، د الله بندیان یو، د بندیانو نه. نو دا زمونږ یقین ولې په الله نشته؟ هر څنګه حال چې موږ د الله بندیان یو او الله زمونږ د رزق ذمہوار دی. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. د رزق ذمہواری په الله ده، په بنده د عبادت ذمہواری ده چې دی به د الله عبادت کوي، دا ذمہواری په بنده ده، او په الله د رزق ذمہواری ده. نو من خپل ذمہواری پرېښوده چې هغه عبادت دی، هم پرېښوده او د الله ذمہواری په ځان راوړه چې ځان له رزق پیدا کوو. نو موږ یې ځان له نشو پیدا کولی، موږ له الله پیدا کوي. نو دا خپل ذمہواری پیژندل پکار دی چې موږ به د الله عبادت کوو او روزی به هر چا له الله ورکوي. وی د اسمان نه مقرره ده چا لپاره به رزق را کوزیږي. عوام پښتانه وی الله پاک وی چې اله به سبا کم چې ستا روزی پیدا کم، اله به سبا کیږي چې ستای سره رزق راشي. نو هر چا له رزق الله مخکې پیدا کړی دی او دا بره نه دا رزق دی بنده له را کوزیږي. اوس دا بنده ورته لوښې نیسي، بنده سره لوښې دی او دی ورته دا لوښې ونیسي چې یا الله دې لوښي کې راواچوه. نو رزق پاک د اسمانه راځي، خو که دې بنده ورته پاک لوښي ونیوه نو پاک رزق به پکې راشي، او که دې بنده ورته داسې ګنده لوښي ونیوه، د ګندګۍ څخه لوښي ورته ونیوه او دا روزي د الله د طرفه پاک راغله، نو په دې څخه لوښي کې روزي څخه شوله، پلیته شوله. نو بندیانو سره کم لوښي دی چې دوی الله ته نیسي؟ نو د زمیدار سره د زمیدارۍ لوښي دی، دی په خپل پټي کې یا په پردي پټي کې محنت او مشقت کوي، کرونده کوي، دی که به زرغونه شي او دله به الله ورکي. که د نیمې ځمکه ده نو مالک هم وشوله او د ده هم وشوله. مالک د پاره د ځمکې لوښی دی او د دهقان د پاره د محنت او مشقت په دې پټي کې دا یو لوښی دی. نو که د شریعت مطابق زمینداری کې نو ستا لوښی پاک دی، دی کې ښکلی پاکیزه رزق به راکوز شي. دکاندار سره د دکاندارۍ لوښی دی، نو دا لوښی الله ته نیولی دی، ټوله ورځ دی دکانداری کوي، یا الله دې دکاندارۍ کې رزق راکړي، الله وله رزق ورکوي. نو که د شریعت مطابق په صداقت باندې دکانداری کوي، دوکهبازي نه کوي، نو د ده دا رزق پاک دی. او که د خلاف شریعت کارونه شروع کړل نو د ده رزق ګنده دی. کم دکاندار چې سودا خرڅوي او قسمونه ورسره خوري، د دنه الله خپل د رحمت توجه لري کی. سودا خاصم خرڅيږي، که ته قسم خوري او که نه خوري نو ستاره قسم ته ساجد ته چې قسم کې، او په دروغ قسمونه کې، نو په دروغ قسمونو سودا به خرڅ شي خو برکت به پکې نه وي، بے برکته وي. ته به په خوشحالېږې نه، تا ته به پکې سکون نه ملاویږي. نو د دکاندارۍ لوښی د پاک کا، د شریعت مطابق کا، پاک رزق به پکې ملاویږي.
ملازم د ملازمت لوخي نیولې دی او په دې کې د الله نه غواړي نو که خیانت نه کې دوکه نه کې چل ول نه کې او خپل ډیوټي په صحیح طریقې باندې کې نو ستا دا لوښی پاک دی رزق به حلال وي هره طریقه باندې د ګټلو چې څومره طریقې دي دا یو لوښی دی او رزق پکې د الله د طرف راځي الله دې د هر چا ذریعه معاش د شریعت مطابق پاکیزه کی نو رزق پاکیزه راځي دا الله پاک حکم دے بندیانو تا کلو من طیبات ما رزقناکم بندیانو خورے تاسو من طیبات ما دا اغه پاکیزه سیزونو نا رزقناکم چې موږ تاسو له روزي کړی دي تاسو لم در کړی دي نو دغه پاکیزه سیزونه خوره د حرامو نه ځان بچ کوه لقمان حکیم سے یو ډیر لوی اوخیار او بزرگ انسان دی قرآن کې د واقعات ذکر دي او عامو کتابونو کې هم د واقعات ذکر دي دی وی زما 400 پیغمبرانو سره ملاقات شوی دی دا غي خدمت کې پاتې شوی ما لقمان حکیم سے وی او دا غوی په ناس تپاسه کې ما عبرتونه او نصیحتونه زده کړي دي نو یو نصیحت درته دا کومه چې د خپل حلق حفاظت وکړه د حلق حفاظت وکړه نه د یو مطلب دا دی چې ته خوراک ته کېنې نو په دې حلق باندې دومره خوراک مه وردن نه کولی ګېډې ته چې ستا په معده باندې بوج راولي یعنې دومره خوراک کوه چې ستا په ملا نیغی او ته په عبادت ته جوړې او دومره ډیر خوراک مه کوه چې بیا ازمولی نشي ځکه معده یو حوض دی او په دې کې چې پاکې اوبه وي نو د ټول بدن د رګونو په ذریعه باندې اوبه خور کېږي نو ټول بدن به پاکیزه اوبو باندې اوبه خور کېږي او کنه دا حوض دی خراب که ګنده دی که نو دې رګونو کې به ګنده اوبه ځي نو ټول بدن به ګنده شي وده به نه کوي ترقي به نه کوي د عبادت شوق به دې نه وي نو ته خوراک چې کې نو یوه حصه دا معده ډکه که په خوراک باندې دویمه حصه د اوبو شوله او درېیمه پکې د هوا دپاره پرېږده مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکي وایي چې خوراک کې داسې وخت کې خوراک شروع که چې ښه اوږي او چې نیم اوږي او نیم موړې نو داسې وخت کې بس کا پوره ځان مه مړوه نو ستا به معده ټیک وي ستا به ټول بدن صحیح وي بیماریږې به نه او د عبادت شوق به دې وي او چې کله خوراک زیات کې نو تاله به خوب راځي تاکہ به ناراستی را پیدا شي د عبادت شوق به دې نه وي کار به دې خراب شي نو یو د حلق د حفاظت دا مطلب دی چې خوراک کم کوه ډېر زیات خوراک مه کوه او د حلق د حفاظت دویم مطلب دا دی چې بنده څه خورې څکي نو حلالا طیبا حلال خوراک کوه او پاکیزه خوراک کوه د حرامو نه ځان بچ کوه نو کم بنده چې د حلال او د حرام فرق نه کوي نو د ده د عبادت شوق به نه وي حلال نه ګوري حرام نه ګوري خو بس ګېډه ډکوي نو چې ځان مړی او په حرامو باندې ځان موړ کړي نو د ده به 40 ورځې دعا نه قبلیږي دی به کوي دعاګانې خو رزق حرام دی دعا به قبلیږي نه وی موسی علیہ السلام یو ځل یو سړی ولیده چې په یو ګټه باندې په سجده پروت دی او داسې جاړي چې د سترګو نه دا اوښکې راشي نو دا په ګټه پروزي او د ګټې نه بیا ښکته روانې شي ځمکې ته ځي او یا ربي یا ربي
سوال کہ یا رب زما سوال قبول کی سوال نہ قبلېږي موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک تا سوال کی پروردگار دا بندہ دومره جرا درته کوي او ته د سوال نه قبلې دا ولې نه قبلې وی جبرائیل علیہ السلام ولا راغ وتوی چې دا بندا د په بدن جامع حرام دي او د په ګېډه کې خوراک حرام دی او د سکاکم حرام دی خوړل سکل لباس حرام دی دا خلا دې په اوخ کو جاړي که په وینو او جاړیو مې سوال نه قبلو نو د حرام رزق یو اثر داره چې دا بنده به دعا کوي او قبلېږي بنا حجاج ابن یوسف د په خپله زمانه کې ډېر زیات ظلمونه کړي دي بزرگان به وجل یو علاقه و په هغې کې داسې خلک و چې د هغوی به هر سوال قبلېده او دې په هغې علاقې باندې ورغې او هغه نیکان او بزرگان د هغوی وجلې شروع کړل نو چا ورته وی دا خلک خو ډېر بزرگان دي او دا وجنه ما او کدی د دوی د خیرو د لاسه به تباه و برباد شي هغه ورته غم یې مکو ما وله مخکې انتظام کړی دی دغه نیکان بزرگان دي دوی له مې دعوت کړه او حرام رزق مې پې خوړلی دی اوس که دوی خیرې کوي نو په ما نه چلیږي ګېډه مې وله د حرامو ډکه کړه په ځان پوه م نه دي حرام رزق یې خوړلی دی اوس به د دوی دعا نه قبلیږي نو که ما ته خیرې کوي نو کوي دی که نه نو که خپله دعا قبلول غواړې نو د خېټه حفاظت وکړه د حرامو نه ځان بچ کا پاک به حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ د پیغمبر علیہ السلام یو ورکوټ خادم دی د 10 کالو چې مور راوسته پیغمبر علیہ السلام له ورک وې د خادم ګوټی دی دا قبول کا او د خادم ګوټی ته دعا وکا نو پیغمبر علیہ السلام وته دعا کړله چې یا الله د په مال کې برکت واچي او د په اولاد کې برکت واچي نو په مال کې برکت داري چې د نور خلکو باغونو په کال کې یو ځل میوه کوله انس رضی الله تعالی عنہ د باغ په کال کې 2 ځله میوه کوله کالو سربا بازار ته د باغونو میوې را رسېدې او د بچو برکت یې دا دی چې یو ځل طواف کېدو ډېر ښکلي ښکلي هلکان په طواف کې ګرځېدل یو ناشنا بنده دی هغه وایي د هلکان خو داسې ښکلي ښکلي ښکاري چې دا د چا بچي دي یو شانتي دي نو یو جینۍ ولاړه او نو هغې واورېد نو ورته وایي چې دا د انس رضی الله تعالی عنو 15 د پاسه 6 زامن دي طوافونه کوي 125 زامن یې دي وی دا زما رونه دي او زه یې خور یم 125 زامن او یوه لور طواف له راغلي دي دا د پیغمبر علیہ السلام د دعا برکت دی الله له د بچو کې برکت واچي اوس زمانګ د موجوده زمانه وی بچے دو ہی اچھے بس 2 بچی پکار دي ډیر نه پیغمبر علیہ السلام خو دعا کوي چې خدای اولاد کې برکت واچي او موږ په خپل ختمو دا انس رضی اللہ تعالی عنہ دی یو ځل پیغمبر علیہ السلام ته وی مستجاب الدعوات جوړېدل غواړم مستجاب الدعوات دی ته وی چې کومه دعا کې هغه قبلیږي پیغمبر علیہ السلام ورته چل ښیي د مستجاب الدعوات جوړېدو دپاره وی حلال ګټه کوا او حلال خوراک کوا نو ته به مستجاب الدعوات حلال ګټه کوا هر څه کاروبار چې کوې هغه په حلاله ګټه او حلال رزق خورا نو ته به مستجاب الدعوات شي اوس حرام کول حرامه ګټه که یو سرکاري ملازم دی دی د ډیوټۍ په ټیم کې اخوا دیخوا کوي ډیوټي نه کوي ګپ شپ لګوي ډیوټي نه کوي نو دی خو تنخواه اخلي خو دله تنخواه حرامه ده
کاروباری سړی دی، دی په خپل کاروبار کې دروغ وایي او دوکه کوي، نو د ده دا کاروبار حرام شو. خو چې شریعت نه خلاف کار پکې کې، نو دا عمدن دی حرام، نو ته به مستجاب الدعوات نه. په صحیح طریقه خپله ډیوټي وکړه، غلا مه کوه، رشوت مه اخله، دروغ مه وایه، په دروغه قسمونه مه کوه، رزق به دې حلال شي، ته به مستجاب الدعوات شي. چې رزق دې حلالي، نو دې کې به د عبادت شوقم وي. په دې دیوبند کې یو غریب سړی و، ناغه به د وښو پنډ به یې راوړه، د وښو پنډ، او ډېر بزرګ و. نو د هغه واښه ډېر خلک به په انتظار و چې دا کاکا به کله واښه راوړي. نو چې کله به د ده پنډ د لرې نه خلک ولیده، نو په منډه به ورتلل او دنه به یې پنډ اخیسته. د ده پنډ په 4 انې و، نه کم او نه زیات. او طریقه یې دا وه چې کم سړي به په پنډ اول لاس کېښوده، هر څوک چې و نو دا پنډ به د هغه له ورکو، نو خلک به د ده د دې پنډ په انتظار و. ده به په 4 انې پنډ خرڅ کړ، د ګیا پنډ. نو یوه انه د ده یو لور وه، هغې له به یې ورکړه چې دا به ستا په ضروریاتو کې پکارېږي. یوه انه به یې په ځان باندې لګوله، او یو انه د الله په نامه غریبانانو له به یې ورکوله، او یو انیس به یې کېښوده. نو د دیوبند بزرګان چې نو هغې له به یې پې میاشت پس یو دعوت ورکو. یوه انه د ورځې به جمع کېدله، نو میاشت پس به په هغې دعوت و. نو د دیوبند پخواني بزرګان تقریبا 100 کاله مخکینۍ خبره ده، هغه بزرګان به هم د ده د دې دعوت په تمه باندې وو. نو کله به د داسې وکړ چې پخلی به یې پخپله وکړه، او هغوی له به یې تیار شی یوړه، او کله به یې هغوی له پیسې ورکړلې چې تاسو والئ او په دې پیسو ځان له خپله پخلی وکړئ. بیا هغه بزرګان هغې به د ده دا دعوت قبول که او به یې خوړه. په هغې کې یو بزرګ د مولانا یعقوب صاحب رحمت الله علیه، کله چې به یې پیسې ورکړې، نو یې سودا به نورو مشرانو هغه ته حواله کړه چې په دې ته سودا وکړه او ته یې پخم کا. نو دغه بزرګان چې میاشت کې به یې د ده دا خوراک وخوړو، نو په ټوله میاشت کې هغوی وایي د دې نه مخکې چې کوم اثرات و هغه به نو، او نوې اثرات به پیدا شو، نورانیت به پیدا شو، او ټوله میاشت به موږ د ده د هغې پاک رزق د وجې نه ډېر ښه طریقې سره عبادت کوو. وی دا د ده د اخلاص د پاکیزه عملنې هغه اثر به و. د پاکیزه رزق برکات وي. امام شافعي رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ او د یو مذهب امام دی. د هغه شاګرد امام احمد رحمت الله علیه هم د مذهب امام دی. نو یو ځل امام احمد رحمت الله علیه د امام شافعي صاحب ځای ته ته، نو چې هغه ته پته ولګېدله، نو امام شافعي صاحب وایي امام احمد زما شاګرد دی، خو یو لوی عالم دی، نو زه د هغه استقبال له مخې له ورځم. د علاقې حاکمان هغوی د امام شافعي صاحب په ملګرتیا کې امام احمد صاحب له مخې له استقبال له ورلل. ګیر چاپېره خلکو ته پته ولګېدله امام احمد رحمت الله علیه را روان دی. نو ډېر خلک د ده د لیدو په تمه باندې او د ده د بزرګۍ خبرې اورېدلي استقبال له ورلل. امام احمد رحمت الله علیه د امام شافعي صاحب ځای ته راورسېده، درون استقبال یې وشو. امام شافعي صاحب په خپل ځای کې یو کمره ده له ورکړله او طعام یې وله راوړه.
پخوانی بزرگان چې نو دوی به خوراک ډیر کم کو، ډیر زیات خوراک به نه کو. امام شافعي صاحب د کوره چې کم طعام راغی، امام احمد رحمت الله علیه ورته ولختنو، ټولو خلکو بس کو، ده نه بس کول، تر دې چې هغه لوښی پاک کو، ټول هر څه یې وخوړل. خلک هم حیران شو چې بزرگان خوراک نه کوي، دې سړي خو نن دونه خوراک وکړو. کور ته چې لوښي یوړ نو هغه هم تش شوي دي، د امام شافعي صاحب لوریانې دي. هغوی وی بابا وی ته خو چې دا ډېر لوی بزرګ دی، خو لوښي خو یې تش کړ. ورته قلارې شئ، غږ مه کوئ. د امام شافعي صاحب لوریانې چې نو هغوی میلمه دپاره د شپې اوبه کېښودلې دغې کمره کې، که دې شپه کې پاسي تهجد کوي نو اودس چاره دام به پې وکړي، څه لوټې وغیره یې کېښود، که اودس ماتی نو په دې باندې به ځان پاک کړي. تیارې ورته کړې دی. امام شافعي صاحب سره خو امام احمد صاحب ښه خوراک وکړو، او ماسخوتن چې پرېوته نو بس پرېوته نو ډېر راپانسېده. نو سهار مانځله پاسېده. چې دې مانځله لاړ نه کمرې ته، د امام شافعي صاحب لوریانې رالې چې ویې کته لوټه ډکه په ډکه پرته را، هغه لوټې چې کمې ایښې وې او د سماتي دپاره انتظار، هغه هم په ځای پراتو. او امام احمد رحمت الله علیه د سارې مانځله لاړ نو اودس یې ونه کړ، مانځه ته ودرېده. امام شافعي صاحب چې کور ته راغی نو لوریانو ته بابا وی دا ستا څنګه بزرګ میلمه دی؟ وی بېګۍ ډوډۍ ډېره خوړلې ده، او د شپې مو ته تهجد دپاره د اوبو انتظام کړی نو هغه اوبو له یې ګوتې نه دي وړلې، لکه چې د شپې پاڅېدلې نه دی، تهجد یې نه دي کړی. خوراک به یې ډېر کړو نو خوب به ورته نو نه دی پاڅېدلی. امام شافعي صاحب یې اودس یې هم نه دی کړی، مانځه ته م ودرېده. نو عجایبات راجمع شو چې دا څنګه بزرګ دی. د مانځه نه پس چې لوریانو ورته الوی امام شافعي صاحب ته، نو امام شافعي صاحب امام احمد رحمت الله علیه ته وی احمده ته خو چې ما سره د سبقونه ویل، تا به د شپې تهجد هم کول، او خوراک سکاک دی کې به د همداسې اعتدال کو، زیاتې به دې نه کو. غیر چاپېره ډېرې خبرې شروع شولې، ته پرون راغلی او نن دونه خبرې مې واورېدې چې دونه ما چې ته اورېدلي نه دي. اعتراضونه خلک کوي. خوراک ډېر شوی دی، د شپې تهجد له پاڅېدلې نه. دا ولې؟ امام احمد رحمت الله علیه ورته وایي چې زه پرون دې ځای ته راورسېدلم او تا ماله کم طعام راوړو، نو زما دې زړه کې الله پاک راواچوله چې دا طعام ډېر پاکیزه دی، او د دې هغه انوار او برکات ما لیدل چې د دې نه نور خطه غیر چاپېره ټوله کمره دی د نور نه ډکه وه. نو ما وی چې دا ډېر پاک او حلال رزق دی. نو تا خو به خلکو ته کتل چې خلک به څه وایي، ما دغې ته نه کتل، ما وی چې دا نوراني رزق زه ډېر وخورم، خدای خبر چې داسې پاک رزق به بیا چېرته وي او که نه.
کار نه و چې ما لوښې تش کړې وې په نیمه ګېډه مې بس کړې وې خو دا رزق ډېر پاک و نو ما د دې وجې ډېر خوړلی دی او بیا ستا د دغې پاکیزه رزق برکت دی چې بیګا زما په ګېډه کې د دې نه څه کړپړ هم نه دي پیدا شوي خوراک چې ډېر وشي نو په ګېډه اثر بد پروزي زما په ګېډه بد اثر پروت نه دی نو ټوله شپه زما د اودسماتي تقاضا نه ده راغلی هیڅ قسم ما اودس هم نه دی مات کړی ټوله شپه او د دې پاکیزه رزق برکت دا دی چې په دې شپه کې په قرآن او په حدیث کې ما سوچ او فکر کو نو زه په اودس کې ویښ وم نو ما پوره 100 مسلې د دې نه راایستې دي د قرآن نه د حدیث نه چې دا مخکې ما ته نه وې معلومې نو دا ستا د دې پاک رزق برکت دی چې 100 مسلې ما بېګا راایستې دي دا به د امت په کار راشي نو د پاکیزه رزق خپل لوی لوی برکات دي دا په انسان کې شجاعت او بهادری هم پیدا کوي او حرام رزق په بنده کې بزدلی پیدا کوي چې رزق د حلالي ته به بزدل او ډرپوک نه یې په افغانستان کې امیر دوست محمد خان بادشاہ د ملک په یو حصه باندې دشمنانو حمله وکړه او قبضه یې پرې وکړله د امیر دوست محمد خان خپل زوی د دشمن د دباولو لپاره ورولېږه وی ورشه دغه قوم سره جنګ وکړه وی یروه وی شړوه دا خپل علاقه تې اوزګاره که نو د بادشاه زوی لاړه او د هغې قوم سره د هغې دشمنانو سره جنګ وکړو په دې کې یو خبر راغی بادشاه ته وویلی شو چې ستا زوی شکست وخوړه او په تیښته باندې واپس را روان دی بادشاه ډېر زیات خفه شو خدای دا لږ خو ما ته ډېر بهادر ښکارېده او ما د ځان نه رستو اعلان کړی چې دا ولی عهد زما نه رستو به دې بادشاه وي دا قوم به ما ته څه وایي چې دا څنګه بزدله زوی دې راله بادشاه کړی دی ستا نه پس به دې بادشاه وي دا خو بزدله دې شکست یې وخوړو ډېر غمجن دی او کور ته راغی او خپلې بیبي ته وایي چې زما او ستا زوی شهزاده ما لېږلی دی د دشمن مقابلې له خبر راغی چې هغه شکست وخوړه مور یې لږ ساعت سر ښکته کړه بیا سر پورته وی زما زوی شکست نشي خوړی دا خبره دروغ ده زما زوی شکست نه دی خوړی نه دی ورته چې ما ته سرکاري طور باندې خپلو ایجنسو خبر راکړه چې شکست یې وخوړه را تښتي او ته کور کې دننه ناسته ته زما زوی شکست نه خوري او ته بس ما راته چې زما زوی شکست نه خوري لږ وخت چې تیر شو نو بل خبر راغی وی دا لومبنی خبر غلطو او ستا زوی دشمنانو له شکست ورکه او فاتحانه انداز کې ډېر په خوشحالۍ را روان دی اوس بادشاه کور ته بیا راغی او ښځې ته وایي چې دویم خبر اوس موږ له راغی چې هلک فاتحانه انداز کې را روان دی او ګټه یې کړې ده په تا نه تپوس کوم چې وختي خو ما له خپلو ایجنسو خبر راکړه چې شکست یې خوړلی او ما تا ته نه ته خو کور کې دننه ناسته زنانې د بار حالاتو نه ته خبرېږې نه نو تا څنګه ما ته چې دا خبره دروغ ده زما زوی شکست نه دی خوړلی نا بیبي ورته وایي چې اوسه پورې خو ما ال نه دی ویلی خو اوس تا ته زه ال ویمه دا ماشوم لا پیدا نو هغه وخت کې ما قصد او اراده کړې ده چې حرام رزق به نه خورم ځکه د حرام رزق نه زما په بدن کې طاقت پیدا شي وینه پیدا شي او د هغې نه پس چې زما بچی پیدا کېږي او په حرام رزق باندې لوی شي هغه به بزدل او ډرپوک وي نو زه بزدل او ډرپوک بچی نه غواړم نو ما د هغه وخت نه حلال رزق باندې شروع کړې ده او حرام مې خوړلی نه دي نو په داسې حال کې زما دا ماشوم پیدا شوی دی
او بیا چې دی پیدا شوی دی نو ما چې دله پی ورکول نو ما د پلیته په حالت کې دله پیم نه دی ورکړی چې زما حالت به داسې و چې زه به پاکه نوم نو دله ما پی نه ورکول نو زه به پاکه وم او ما به دله پی ورکول نو دې سره به دې شکست خوي او چې کله به ما دله پی ورکول دی به سینې ته پروت نو ما به سورت یاسین تلاوت کو نو دې ته سورت یاسین په دوران کې د خوراک کړی دی نو دی به شکست خوري نو ما دې حالاتو ته کتلی او ما تا ته ویل چې زما زوی شکست نه خوري نو چې کله یو زنانه داسې پاکیزه وي د هغې بچي به څنګه پاکیزه نه وي چې سړی هم حرام خوري او ښځه هم حرام خوره وي نو چې پیدا شي به هم حرام خواره وي نو او په هغې کې به بیا ادب هم نه وي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ځل درس کو غیر چاپیره طالبان ناستو یو دایره ده طالبان ناست دي سبقونه وایي او د دایرې نه بهر واړه لوبې کوي یو غونډس کې ورسره دی په لوبو کې هغه غونډس کې راغی او د طالبانو د دایرې دې منځ ته راپرېوته منځ ته راپرېوته نو ماشومان داسې حیران ودرېدل چې دا غونډس کې به څنګه راډو چا زړه نه شو کولی امام صاحب له الله یو روب ورکړی طالبان د سبق ته ناست دي نو واړه نه شو راتلی په دې کې یو چالاک غوندې ماشوم و راټوپ یې کړو د طالبانو دې منځ ته راغی هغه غونډس کې واغېشت او په منډه باندې لاړ واپس ته وی امام صاحب دې شاګردانو ته وکتل شاګردانو امام صاحب ته چې دې ماشوم څنګه جرأت وکړ چې دې دایرې منځ ته راغی او دا غونډس کې واغېشت او لاړ وی امام صاحب طالبانو ته چې دا حرامي دی دا غونډس کې چې واغېشت د طالبانو د دې درس خاطر ونه که دا حرامي دی چېرته دغه ماشوم پلار واورېدله کور ته لاړه ښځه ته یې وی چې امام صاحب داسې ویلي دي اوس رښتیا ووایه دا ماشوم څنګه دی نو هغه ورته دا زما استاد زوی دی د بل چا زوی نه دی زما استاد زوی دی خو امام صاحب رښتیا وایي او د ده د حرامیتوب وجه دا ده چې ما اوړه اخل نو خمبیره نه وه نو ګاونډی ته مې داسې په دیوال سر ور پورته که چې لږه خمبیره راکړه نو چې اواز مې وکړه نو هغه نه وه نو ما چې که هغه وي وکړي نو هغه ما نه هسې هم نه منې کوي نو خمبیره خو څوک نه منې کوي نو یې زه ورغلم د هغې د قلپي نه مې لږه خمبیره په خپله راواغېشته اوړو کې مې ورګډه کړه اوړه مې واغ هغه ډوډۍ تام خوړلې ده او ما هم خوړلې ده ستا بدن کې او زما بدن کې طاقت او وینه پیدا شوه هغې نه وروسته دې پیدا شوې ده کې دغه اثر ځکه دی ګوره د طالبانو د عالمانو خاطر یې ونه که دا پکې د هغې حرام رزق اثر و نو چې حلال رزق خوري دی به بهادري دی به بزدله نه وي دی به با ادبه وي دی به بې ادبه نه وي او بیا چې دی کومه دعا کوي او به قبلیږي او که حرام یې شروع کړل نو د حرامو اثر نه ځان خبر کنو یو ډېر ښه سړی و هغه وایي زما پلار وفات شو او د وفات نه وروستو وایي زما دا طریقه وه چې سهار به مې مونځ وکړه نو یې زه به د خپل پلار قبر له لاړم او ما به د قبر په خوا کې د قرآن تلاوت کو او پلار ته به مې ثواب وربخه یو ځل د خپل عادت مطابق وي د ساري مونځ مې وکړ او مقبرې ته لاړم داسې لا پوره رڼا نه وه تیاره وه وی ما سبق وی او داسې د فریاد آواز مې واورېده های های آواز فریاد دی وی داسې ویرېدم غیر چاپېره مې وکتل څوک نه و وی چې ښه سوچ مې وکړ نو د یو قبر نه آواز راته وی ښه ویرېدم دونه یره راله چې سبق رانه ایر شو خو بس دې اړخ ته ګورم چې د دې قبر نه دونه تکلیف آواز راځي وی دې کې رڼا شو خلک تلل راتلل وی بیا مې چا تپوس که آواز بیا مدم شو چې دا قبر د چا دی وی چې دا د فلاني قبر دی
بیا کلی ته رالم او خلکو نه مې تپوس کو چې دا فلانې خو ښه سړی و ستاسو په خیال دی څنګه وي ټول وی چې ښه سړی و وی ما وی چې د قبر نه د عذاب आवाज راځي چې دا ولې دله عذاب ورکیږي هغې راته چې دا ډېر زیات مالدارو ملازمو او تهجد گزارو قرآن تلاوت به کو ذکر به کو او چې کله دی ریټیر شو نو د پیسې چې څونه وي هلته راواغېشتن سوچ یې کو چې زه خو د کاروبار نه یم زوړ یم او کاروبار کولی نه شم وایي چې اوله مشوره ورکړه چې دا بینک کې کېده او بس د دې نه به تاله آمدن میاشت په میاشت راځي هغه به خورې وی بس ټولې پیسې یې بینک کې کېښودلې او د هغې آمدن چې دی نه هغه به ورته میاشت په میاشت راته هغه به یې خوړې او دی باقاعده لګیا دی جومات کې تهجد او تلاوت او ذکر او فکر کوي ټوله شپه ورځ عبادت کې لګیا دی او د بینک نه د سود پیسې راځي او په هغې ښه ګزران روان دی سود خوري نو اوس په ظاهره خو ډېر بزرګ خو خوراک یې د سودو نو په دې قبر کې ورته عذاب میلاوېده نه په هغې پیسو به څه وکړي چې آخرت دې پې د ډمبرو لرګي شي مزې به پې ټول خلک کوي او عذاب او وال به پکې ته خورې خدای پاک دې د حرامو نه وساتي او د حلال رزق انتظام دې الله هر چاله وکړي کم لوښې چې الله ته موږ نیولی دی د رزق دپاره هغه د الله پاکیزه کړي او د ګندګۍ نه دې الله بچ کړي ګرانو محترمو اوریدونکو دا کیسټ په تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټلیفون نمبر دی 255 29 12 نو دا زمونږ یقین ولې په الله نشته هر څنګه حال چې موږ د الله بندیان یو او الله زمونږ د رزق ذمہوار دی وما من دابة في الارض الا على الله رزقها د رزق ذمہواری په الله ده په بنده د عبادت ذمہواری ده چې دی به د الله عبادت کوي دا ذمہواری په بنده ده او په الله د رزق ذمہواری ده نو من خپل ذمہواری پرېښوده چې هغه عبادت دی هم پرېښوده او د الله ذمہواری په ځان له رزق پیدا کوو نو موږ یې ځان له نشو پیدا کولی موږ له الله پیدا کوي نو دا خپل ذمہواری پیژندل پکار دی چې موږ به د الله عبادت کوو او روزی به هر چا له الله ورکوي وی د اسمان نه مقرره ده چا لپاره به رزق راکوزیږي عوام پښتانه وی الله پاک وی چې اله به سبا کم چې ستا روزی پیدا کم هلې به سبا کېږي چې ستاسې سره رزق راشي نو هر چا له رزق الله مخکې پیدا کړی دی او د بره نه دا رزق دی بنده له راکوزیږي اوس دا بنده ورته لوښې نیسي بنده سره لوښې دی او دی ورته دا لوښې ونیسي چې یا الله دې لوښي کې راواچوه نو رزق پاک د اسمانه راځي خو که دې بنده ورته پاک لوښي ونیوه نو پاک رزق به پکې راشي او که دې بنده ورته داسې ګنده لوښي ونیوه د ګندګۍ څښا لوښي ورته ونیوه او دا روزي د الله د طرفه پاکه راغلله نو په دې څښا لوښي کې هغه روزي څښا شوله پلیته شوله نو اوس بندیانو سره کم لوښي دی چې دوی الله ته نیسي نو د زمیدار سره د زمیدارۍ لوښی دی دی په دې خپل پټي کې یا په پردي پټي کې محنت او مشقت کوي کرونده کوي دی کې به زرغونه شي او دله به الله ورکي لکه د نیمې ځمکه ده نو د مالک مو شوله او د ده مو شوله مالک دپاره د ځمکې لوښی دی او د دهقان دپاره د محنت او مشقت په دې پټي کې دا یو لوښی دی نو که د شریعت مطابق زمینداری کې نو ستا لوښی پاک دی دی کې ښکلی پاکیزه رزق به راکوز شي دکاندار سره د دکاندارۍ لوښی دی نو دا لوښی الله ته نیولی دی ټول ورځ دې دکانداری کوي یا الله دې دکانداری کې رزق راکړي الله ولا رزق ورکوي نو که د شریعت مطابق
په صداقت باندې دکانداری کوي، دوکه‌بازي نه کوي، نو د ده دا رزق پاک دی. او که د خلاف شریعت کارونه شروع کړل نو د ده رزق ګنده دی. کم دکاندار چې سودا خرڅوي او قسمونه ورسره خوري، د ده نه الله خپل د رحمت توجه لري کی. سودا خو هم خرڅېږي، که ته قسم خورې او که نه خورې نو ستا د قسم ته ساجت دی چې قسم کې. او په دروغه قسمونه کې، نو په دروغو قسمونو سودا به د خرڅ شي خو برکت به پکې نه وي، بې برکته وي. ته به پې خوشحالېږې نه، تا ته به پکې سکون نه ملاویږي. نو د دکاندارۍ لوښې د پاک کا، د شریعت مطابق کا، پاک رزق به پکې ملاویږي. ملازم د ملازمت لوښې نیولې دی او په دې کې د الله نه غواړي، نو که خیانت نه کې، دوکه نه کې، چل ول نه کې او خپله ډیوټي په صحیح طریقې باندې کې، نو ستا دا لوښې پاک دی، رزق به د حلال وي. هره طریقه باندې د ګټلو چې څومره طریقې دي دا یو لوښی دی او رزق پکې د الله د طرفه راځي. الله دې د هر چا ذریعه معاش د شریعت مطابق پاکیزه کی، نو رزق پاکیزه راځي. د الله پاک حکم د بندیانو ته، کلوا من طیبات ما رزقناکم، بندیانو خورئ تاسو من طیبات ما، د هغې پاکیزه څیزونو نه، رزقناکم چې موږ تاسو له روزي کړي دي، تاسو له هم در کړي دي، نو دغه پاکیزه څیزونه خورئ. د حرامو نه ځان بچ کوه. لقمان حکیم صاحب یو ډېر لوی هوښیار او بزرگ انسان دی. قرآن کې هم د واقعات ذکر دي او عامو کتابونو کې هم د واقعات ذکر دي. دی وی زما 4,000 پیغمبرانو سره ملاقات شوی دی، د هغوی خدمت کې پاتې شوی ما. لقمان حکیم صاحب وی او د هغوی په ناسته پاسته کې ما عبرتونه او نصیحتونه زده کړي دي. نو یو نصیحت درته دا کومه چې د دې خپل حلق حفاظت وکړه، د دې حلق حفاظت وکړه. نو د دې یو مطلب دا دی چې ته خوراک ته کښېنې نو په دې حلق باندې دومره خوراک مه وردننه کوه دې ګېډې ته چې ستا په معده باندې بوج راولي. یعنې دومره خوراک کوه چې ستا پې ملا نیغی او ته پې عبادت ته جوړې، او دومره ډېر خوراک مه کوه چې بیا ازمولی نه شي، ځکه معده یو حوض دی او په دې کې چې پاکې اوبه وي نو د ټول بدن د رګونو په ذریعه باندې اوبه خور کېږي، نو ټول بدن به د پاکیزه اوبو باندې اوبه خور کېږي. او که نه دا حوض دی خراب که، ګنده دی که، نو د رګونو کې به ګنده اوبه ځي، ټول بدن به د ګنده شي، وده به نه کوي، ترقي به نه کوي، د عبادت شوق به دې نه وي. نو ته خوراک چې کې نو یوه حصه دا معده ډکه که په خوراک باندې، دویمه حصه د اوبو شوله او درېمه پکې د هوا دپاره پرېږده. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکي وایي چې خوراک کې داسې وخت کې خوراک شروع که چې ښه اوږي او چې نیم اوږي او نیم موړې، نو داسې وخت کې بس کا، پوره ځان مه مړوه، نو ستا به معده ټیک وي، ستا به ټول بدن صحیح وي، بیماریږې به نه او د عبادت شوق به دې وي. او چې کله خوراک زیات کې نو تاله به خوب راځي، تاکې به ناراستی را پیدا شي، د عبادت شوق به دې نه وي، کار به دې خراب شي. نو یو د حلق د حفاظت دا مطلب دی چې خوراک کم کوه، ډېر زیات خوراک مه کوه. او د حلق د حفاظت دویم مطلب دا دی چې بنده څه خوري څکي
نو حلالا طیبا حلال خوراک کوا او پاکیزه خوراک کوا د حرام نه ځان بچ کوا نو کم بنده چې د حلال او د حرام فرق نه کوي نو د عبادت شوق بنوي حلال نه ګوري حرام نه ګوري خو بس ګېډه ډکوي نو چې ځان مړی او په حرامو باندې ځان موړ کړي نو د ده به څلوېښت ورځې دعا نه قبلیږي دی به کوي دعاګانې خو رزق حرام دی دعا به قبلیږي نه وی موسی علیه السلام یو ځل یو سړی ولیده چې په یو ګټه باندې په سجده پروت دی او داسې جاړي چې د سترګو نه دا اوښکې راشي نو دا په ګټه پروزي او د ګټې نه بیا ښکته روانې شي ځمکې ته ځي او یا رب سوال که یا رب زما سوال قبول کی سوال نه قبلیږي موسی علیه السلام الله پاک ته سوال کوي پروردگار دا بنده دومره جړا درته کوي او ته د سوال نه قبلې دا ولې نه قبلې وی جبرائیل علیه السلام ولا راغی ورته وی چې دا بنده د ده په بدن جامې حرامې دي او د ده په ګېډه کې خوراک حرام دی او د ده سکاک هم حرام دی خوړل سکل لباس حرام دی دا خو لا دې په اوښکو جاړي که په وینو وجاړي و مې سوال نه قبلو شما یو زلنا پسو سو زلا کنا خیر دے که بیا پسر ددار شما گلا بون کرم اسکلا کنا ران بکرم دو امیدن دنیا که یو زلستا حرم تو رسیدے یو رکاس پیرا ده هجرانونو دنیا چه پا وصال میرمانو رجی دے نو آیا سنگ با قرار شما آواز میں خیجی دگو گلا کنا خیدے کبیا پسر ددار شما گلا بون کرم اسکلا کنا یواز زیم چه محروم یما که غم زفلی دا سنورشت دے یا پجدائے کی مغموم یما بل میں پزڑ کے دغم اورشت دے تسنالو خڑے پا مزار شما دوخ پا ما برش کلا کنا خیدے کبیا پسر ددار شما گلا بون کرم اسکلا کنا دو حاشمی دل بر نظار شما یو زلنا پسو سو زلا کنا خیدے کبیا پسر ددار شما گلا بون کرم اسکلا کنا دا چه پخلوایم آواز دزڑا حسید مکر آوازنا ندی یا رب میں خبر دے پپٹ راز دزڑا خالد منے میں شیرنا ندی چزڑا میں اس وزی انگار شما لو خراشی پشر بدلا کنا خیر دے کبیا پسر ددار شما گلا بون کرم اسکلا کنا کاش پجن مستا حرمول دے بیا کمر گراشی پروادار نیم یا پجن کی دغای اور مند زما زنا امید لکر دیگار نیم پجن کی دغای اور مند زما زنا امید لکر دیگار نیم والله چه وسن لرم زرن لرم پخپلا خواز ایسار نیم چه جارو کشی دا مزار شما دا وخ ما براشی کلا کنا خیر دے کبیا پسر ددار شما گلا بون کرم اسکلا کنا لطیف اللہ سی اشعال کما یما شقد مدینے پا حرم یبسی فتنا دری دال کما آواز دزڑ میں دے ظاہر پا قلم دا پاک حرم نئے نسا
دار شما دغم سوال دلم یزلا کنا خیر دے کبیا پسر دار شما گلا بو نکڑم اسکلا کنا درود شریف بویا
پکور کی لوی کلو فرعون پکور کی لوی کلو موسی کلیم الله د فرعون پکور کی لوی کلو فرعون پکور کی لوی کلو پاور کی د نمرود خپل خلیل پمینا پی کلو خلیل پمینا پی کلو پاور